دلته به پلار ته انتهایي سپک ګورو، حد درجې سپک. دا پکې چا راوستی. مور ته به حد درجې سپک ګورو، خویندو وروڼو ته به حد درجې سپک، ښځه د خاوند ته به سپک ګوري، خاوند د ښځې ته به سپک ګوري. خو چې کله مړ شي نو دا مخ بیا په څپېړو واخه او دا ګریوانونه راشلوه، دا خو زما داسې و، دا زما داسې و. او چې د مرګ نه وروسته دی بیا څه شي، دا بیا هر سهار څه شي. نو بیا چې کله ښخ کي نو کله به د قبر باندې دا پې کله ګټ ږده، کله وله دا چې دی نو کورونه جوړوه، او کله چې دی نو دا پې سیمنټ کوه، او کله پې بلاکونه کوه، او کله ورته جنګلې لګوه. هغه ټول ښایست زمونږ د مور او پلار، د خویندو او وروڼو، د ښځې او د خاوند او د رشته دارانو، هغه ټول ښایست چېرته لاړ شي؟ مقبرې ته لاړ شي. ټول ښایست چېرته لاړ؟ مقبرې ته. نو هلته وقف مقبره به وي، وقف. او هغه به یې داسې کړي چې تا به پکې خپل پلار ته جنګلې لګولي، ما به پکې خپل پلار ته لګولي، ده به پکې خپل تره ته لګولي، ما به پکې خپل تره ته لګولي. هلکه دا جنګله دې ولې لګولې ده؟ وي په دې کې څاروي ګرځي. هسې ته ووایې زمونږ دې مقبرې ته یو ورځ ته د ثوابۍ نه څاروي راغلی چې هلکه په دې کې ګرځېدلی. زموږ دې مقبرې ته چې د ثوابۍ نه څاروي راغلی، څوک پکې شته چې او د ثوابۍ نه راغلی څاروي؟ دا زمونږ د دې علاقې خپل څاروي دي. هلکه څاروي دې بند کړه که نه؟ ولې په وقف مقبره کې چې دی نو جنګلې لګوي؟ دا مسله یاد وساته چې په وقف مقبره کې به د خپل وارث، د خپل مړي دا وارث چې دی، دی به د خپل مړي قبر ته جنګلې نه لګي، دی به د خپل مړي قبر ته جنګلې نه لګي. ګوره یو قید مې ورسره ولګو چې په وقف مقبره کې اوس دا قبر پخول دي. نو قبر پخول په احادیثو کې نبی علیه السلام د دې نه صراحتاً منع کړی چې قبر به نه پخوئ. په دې قبر باندې شین بوټی راوخیږي که نه، نو دا بوټی ثنا وي. نو کیدی شي چې دا بوټی ثنا وي، د ده د ثنا د وجې نه ستا په دې مړي باندې عذاب کم کړي. لازم نه ده چې کم شي، خو کیدی شي چې کم شي. دا خو هغه د صحابو سره خاص و. لکه نبی علیه السلام په یو مقبره باندې تېرېدو، په قبر والو باندې عذاب. نبی علیه السلام یو ډکی رامات کو شین، او په قبر باندې نال. چې واپس راتو نو بیا عذاب نه. صحابو تپوسو کې ولې؟ وی دا شین ډکی د الله ثنا وي، چې د الله ثنا وي د هغې د وجې نه په دې مړي باندې عذاب څه شو؟ کم شو. دا خو د هغوی سره خاص هغه خبره نه کو چې اوس به هم دا جو ته پې ونې وکره، ونې به پې نه کرې. خو دا قبر سیمټي کول او دا پخول حرام او ناروا. په دې باندې بیا آیات کریمه لیکل، په دې باندې احادیث لیکل، په دې باندې د مړي نوم لیکل، او د هغه د ښځې او د پلار او د زامنو دا نومونه لیکل. دا ناروا دي. اوس ته وګوره، هسې که ستا د مخې چېرته دا لږ راپاڅېدو، دا قرآن یې راواغست، دا قرآن نه یو پاڼه راوشلوله، او یا د قرآن دا یو آیات یې راواغست او په پاڼه باندې ولیکو، او هغه پاڼه دغلته پرې لار کې ارتا وکړه او چا پې میچازې وکړې، او یا چېرته هغه پاڼه یې راوړه د سارو په غوجل کې ارتا وکړه، نو موږ به پې ټول فتوا لګو چې هله مرتد دی، هله کافر دی، هله زندیق دی. ولې؟ د قرآن آیات یې راوړو د سارو په غوجل کې وغورځو، یا د قرآن آیات یې راوړو او سپو ته یې وغورځو. هسې ته ووایه چې یو کس د قرآن یو آیات راوالي او سپي له یې ورکړي چې دا سپي پې وګرځي، یا یې جوټه کړي او یا پې میچازې وکړي، موږ به دلته وجلی یو که به نه یي؟ نو چې ما او تا د خپل مړي په حاضه باندې لیکلي دي چې روغ آیات الکرسي دې پې لیکلې ده، او دا سپی راشي نو د سپي عادت دا دی چې دې اوچت ځای ته میچازې کوي، اوچت ځای ته میچازې کوي. نو چې دا سپی په دغه آیات الکرسي باندې میچازې وکړي، یا دغه آیاتونه پې تا نور لیکلي په دغې باندې میچازې وکړې، د قرآن بې عزتي چا وکړه؟ ما او تا په خپله وکړه که ونه کړه؟ لکه نو دا خو ګوره، دا خو د عقل سره ریلیټډ خبرې تړلې خبرې دي. که یو سړی وي چې زه د دین نه ناخبره یم، نو یې لکه د عقل چې الله درکړی دی، عقل سلیم یې درکړی دی، دې ته خو سوچ وکړه چې دا سپی به راځي، پیشو به راځي، پیشو کې هم دا بد عمل دی چې دی په اوچت ځای باندې غول کوي. که تاسو ګورئ نو عمر له د قبر د حاجي سره د پیشو غول پراته دی. دا تاسو وګرځئ په دې مقبرو کې، هسې خو نه ګرځئ، خو دې له وګرځئ. دا ګوره چې د قرآن آیات یې پې لیکلی نو دا چا بې عزتي وکړه؟ که ما لیکلی او ما دلته دې چې بې عزتي کول، نو ته راباندې کفر فتوا لګوې،
نو کو تا ولیکو دغلته او په مقبره کې دې کېښودو او سپي پې مې چارج وکړنځو بیا به تا را کوپر پتو نه لګو بیا به زه تا ته نه وایم چې هلکه دا کار دې خطا کړی دی او تا وقف مقبره ده او تا پکې دومره غټه جنګله جوړه کړې دی دومره غټه جنګله چې یو سیټ ته دې د یو قبر ځای نیولی او بل سیټ ته دې د یو قبر ځای نیولی دی نو په وقف مقبره کې څوک جنګلې لګوي په وقف مقبره کې جنګلې لګول حرام دي وقف مقبره کې به څه نه کوې جنګلې نه لګوې ځان لا خپل پټې دلته وقف کا خپل پټې وقف کا وایي په دې کې به زه خپل مړي ښخومه جنګلې نه جنګلې ورته ولګوه جنګلې ورته ولګوه خو په خپل پټي کې ولګوه خو پردی مقبره کې مه لګوه دا خو زما چې دی نو شپږ شلې مړي شپږ شلې به ستا مړي شپږ شلې به د بل مړي نو دا به ټول راوړو جنګلې پې لګو او کله چې دا مقبره چې پته ولګي چې دا مړي څه شوي دي خاورې شوي دي لکه پخوا به علما وایي چې 40 کاله پې تېر شي اوس چې 10 کاله په مړي په قبر باندې تېر شو نو بیا دا مقبره ډکه شي ټوله دنیا څوک د قبرونو نه ډکوي دا بیا بلیډ کي او په هغې باندې نور قبرونه بیا راپاسه جوړوي چې تا خپل مړي قبر پوخ کړی دی او د پاسه یې پې ګمبد ودرولی دی او جنګلر یې ورته تړلې ده نو دا به بیا ته ووایي چې زما دا پکې واړوئ دا بیا وایي زما هغه به نه اړوئ دا به نه بلیډ کوئ وي دا خو مونږ پوخ کړی دی نو چې پوخ کړی دی دا خو تا پردی حق نه و دا خو وقف مقبره وه او تا پکې جنګلې لګولې قبر پخول قطعا حرام دي قبر پخول سیمټي کول د پاسه پې ګټې سیمټي کول یا پې کورونه کېښودو دا قطعا حرام دي که په خپله مقبره کې او که په وقف مقبره کې یو خبره دویمه خبره په وقف مقبره کې جنګله لګول حرام دي دا تا پردی حق ونیو خپل پټې دی د اوسپنې جنګله جوړه که چاپېره ورته ولګو خو په خپل پټي کې په وقف مقبره کې او په پردی مقبره کې به نه لګوي بل به په قبر کې اصول دا زده کې چې قبر به د یو فوټ نه اوچت نه دا اصل کې دومره یو لوی شو خو هغه یو لویش نه مونږ فوټ ته ورسو دومره دا قبر دا سلی پکار دی چې پته ولګي چې او دا قبر دی چې څوک پې ګرځي نه هغه زموږ په مقبره کې کرکټې کېږي